السلام علیکم. نن حسب وعده د قرآن پاک پښتو ترجمه شروع کوم. د علاقې خلکو د پوره دا به ان شاء الله چې د مو فیسبوک چې کوم پیج ده ډګر نری پنوس په دې باندې به د دغه ویډیوز اردرومي او وسره به په یوټیوب باندې هم ارسي. نو ملګرو چلو شروع کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله تعالی فرمایي چې کله چې تاسو قرآن پاک یایو نو تاسو د شیطان نه د شیطانات نه د هغو د وسوسو نه او د هغو د گمراهۍ طرف ته انسان بوتللو نه د الله پناه وغواړو. نو دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دغه معنا دو چې زه د شیطان رټلی شوي د شیطانت او د وسوسو او د چلونو نه زه د الله تعالی پناه غواړم. نو ملګرو موږ ویلې دغه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یایو او ویلې الله تعالی موږ ته یایي چې تاسو پناه وغواړو د الله تعالی. ملګرو شیطان یو موږ داسې دشمن ده چې الله تعالی موږ ته وایي چې دغه ټولو کې غټ دشمن ده د تاسو. او شیطان ته الله تعالی دغه قدرت ورکړه ده چې هغه چې کوم یو اوړکه وشي نو دای هغې په وینې کې ګډ شي. دا شیطان ته الله تعالی صلاحیت ورکړه ده، اجازت ورکړه ده. او شیطان په زرګاو کولو رسې د الله تعالی عبادت کړه ده او د فرشتو مشرنه یې کړې ده، یعنی استوزي یې کړې ده. فرشتو معلم هم دا پوتې شوی ده. او دغه شیطان سره د انبیاء علیه السلام علم ده. داسې علماء کرام فرمایي شیطان چونکه انویزیبل ده، یعنی موږ ته په سترګو په نظیر باندې نرسي او د سره د تورات، انجیل، زبور او د قرآن غوندې علم هم شته. او هغه سره موجوده جدید ساینسي علوم چې کوم دي هغه هم شته، لکه څرنګې چې هیپناټیزم شوال، ټیلیپیتي شوال، مسمریزم شوال او چا په دماغو باندې قبضه اخیستن شول یا چا په زړه کې وسوسه اچول شول. په دغه طرز باندې چا سړی په دې نه پوهېږي چې دا سوچ د مو ده او که دا شیطان په مو کې لګیا ده، مو ته دغه سوچ اولي. نو ملګرو دا دومره خطرناک دشمن ده چې موږ یې وینو نه نو موږ به مقابله څه وکړو. نو دې وجې نه موږ د الله تعالی د فرمایي چې تاسو د مو یعنی د الله تعالی
چترۍ لوندې روشو د دغې شیطان د شیطانات نه چې زه د تاسو حفاظت وکړه د ده نه. موږ په خپل ځون کې صرف مجاهده کولی شو او نوره موږ یعنی خپل نفس سره مقابله کولی شو، خپل هغې سوچ سره مقابله کولی شو، خو هغې ته خو ډېر زیات چلونه ورځي. نو الله تعالی په مخ کې دا بالکل جواب ته او هغې په مخ کې دا پټ نه ده، څرنګه چې دا زموږ سترګو نه پټ ده. الله تعالی ته د ده ټولو چلونو پاته دو، الله تعالی سره د ده ټولو چلونو توړه ده. نو ځکه موږ دغه یایو چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، زه پناه غواړم د الله د شیطان مردود د شیطانت نه، زه د الله پناه غواړم چې الله تعالی مو په خپلې پناه کې وخلي. ملګرو نن همدغه رسې، سبو ته به انشاءالله په بسم الله باندې غږېږو، بسم الله الرحمن الرحیم. هغې نه پس انشاءالله چې موږ به متواتر د قرآن پاک ترجمه او لږ غوندې تفسیر یعنی تشریح چې کومه ده دا به په پښتو کې کوو.